چې د چا د اهل علم سره محبت نو الله جل شانو په هغوی باندې دا مهرباني کوي چې په کور کې ولا عالم ورکوي او په کور کې ولا الله جل شانو حافظ قرآن ورکوي. خو زه په فخر سره وایم الحمدلله چې زمونږ اوښې د منظور الحق صاحب والد صاحب چې هغه په حکیم صاحب باندې مشهور او زمونږ د ناپوهتیا په وجه به زمونږ د دنیا استاد وی. نو الحمدلله چې هغه په کور باندې چې دی نو د منظور الحق صاحب والد صاحب زمونږ استاد محترم هغه دونه ونې نالي کړي دي. تاسو ګورئ چې په هر کور کې د هغه شاګردان دي چې څومره دعاګانې خلک کوي یا به یا الله زمونږ استاد وبخښي. نو چې چا راته مونځ ښوولی دی، چا راته جنازه ښوولې ده، چا راته شپږ کلمې ښوولې دي، چا راته ایمانیات ښوولې دي، نو زمونږ ابتدا خو د دغه سکول نه شوې وه او الحمدلله په هغوی الله دونه مهرباني کړې وه چې هغوی د علم پسې چېرته تللي وو، هغوی پسې هندوستان ته تللي وو. مونږ خو دلته په پېښور کې یا په خیبر پښتونخوا وغیره دلته به چې کوم دی نو مونږ علم هسې نه وو، هغوی به هندوستان ته تله. نو هغوی د هندوستان نه د ځان سره علم راوړو، په باډوان کې علم خور کړو او د هغې برکات د هغوی په کور کې راغله. که زه تاسو په هغوی باندې دیو د مدرسې تعارف وکړو چې دا مدرسه فاروقیه ده او سکول الفاروق پبلک سکول دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې چې د حق او د باطل په منځ کې دا یو فرق دی، دا فاروقیه ده او دا الفاروق دی. که مونږ خپل مشران د دیو کور ته وګورو، د دیو مشره خور د دیو ځان نه مدرسه ده په تالاش کې الحمدلله بچي عالمان دي. بیا ورپسې زمونږ استاد چې بیت الله صاحب د هغوی په کور کې الله پاک عالم پیدا کو، د ابراهیم صاحب په کور کې الله پاک انس عالم پیدا کو، د منظور الحق صاحب په کور کې الله لونه او زامن ټول چې کوم دی نو هغه عالمان کړه. او دغه شان چې د دیو کشره خور د هغه ځان له اداره چلی، نو د دې نه بله د خوشحالۍ خبره شته، بله د خوشحالۍ خبر نه چې څومره رونه دي او څومره خویندې دي الله جل شانو د هغوی نه د دین کار اخلي. نو انشاءالله د الله پاک نه زمونږ دا امید دی چې الله جل شانو به دیو نور ترقی به هم الله پاک دیو له ورکوي. او دا اداره چې ده دین دنیا کې بلایي، په دې کې د دین او د دنیا دواړه بلایي ده چې هم پکې قرآن یادېږي، هم پکې مسلې یادېږي، هم پکې حفظ کېږي او هم پکې د سکول اعلی تعلیم او اعلی استادان چې دي نو هغه دلته دي. ولې چې د یو غټ جماعت او د یو غټ ادارې چې کوم دی نو مشر منظور الحق صاحب دی، بلکې دا وایس پرنسپل دی د پوره علاقې د باډوان. الله پاک ور دغه عزت هم ورکړی دی، د دین عزت ول هم الله جل شانو ورکړی دی. نو دا تعارفي کلمات چې دی نو دا ما د دیو د خاندان او د خپل رشتهدارانو په دغه کې دا ووایي الله جل شانو دې دا سلسله تر قیامته پورې جاري او ساري ساتي. او دغه بچي دی الله جل شانو یعنی د دیو په علم کې او د دیو په عمل کې دی الله جل شانو خیر او برکت دی نو هغه راوستی کې. او دا اراده دی، دا اداره دی الله جل شانو دین دګنی او رات چګنی دی الله جل شانو دې له ترقی ورکی. او دا اداره دی الله پاک د علاقې لپاره د خیر ذریعہ چې ټول یعنی ماشومان دلته راشي او د دې ځای نه وځي چې هغه د پټکو او هغه د علم او هغه د حفظ او هغوی چې کوم دی نو غټ غټ سکالران چې دی نو هغه د دې نه وځي. الله دې د عمل توفیق راکړي، الله دې دا اداره چې دی نو هغه مخ په ترقۍ باندې بوتلېږي او الله دې زموږ دا بچي چې دی نو کامیاب کړي او دیو له دې الله پاک هم طاقت ورکړي چې یعنی دیو دا اداره د مخکې نه مخکې تلو دیو کوشش وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.